السلام علیکم ملګرو. مفتی سے محترم به تاسو پیژنئ، د هیڅ تعارف محتاج نه دی. مفتی محسن مبارکزی سے محترم چې همیشه د حق خبرې کړې ده او بالکل په میدان یې کړې ده او ډټ کر خبره یې کړې ده. مفتی سے محترم د مفتی محمد ندیم سے په باره کې یوه خبره کړې ده او ډېره عجیبه خبره یې کړې ده. تاسو به حیران یې چې دې خبرې ته څه ضرورت و، په دې وخت کې دا خبره ولې کوله. نو مکمل تفصیل نم خبرو ما تاسو د مفتی سے محترم دا خبره اول واورئ چې د مفتی محمد ندیم سے په باره کې دا خبره ولې کړې ده. په دې پویو ما په اخره کې راځئ دا خبرې لږ را سره واورئ. د ډیبیټ په میدان کې که د حنفیت څوک ترجمانی کوي نو د هغې سره به دستخط د ندیم المحمودي ضروري. که ډېر هم ښکرور دی، که ځان ته ډېر هم څه وایي، خو چې د مفتی صاحب اجازت نه وي هغه به د مناظرې په میدان کې قدم نه ږدي. دې ته وایي د قاید اتباع. او زما د مشران مولانا صاحب خو لاړ بهر ووتو، مشران پکې ینم. الله رب العزت محبوب هدایات دی چا د قاید څه وکړه، تابعداري وکړه، اطاعت یې وکړو. د چا وکړه؟ د زما اطاعت. د قاید اطاعت د محمد رسول الله اطاعت دی. نو په دې کې دا ځینې ملګري پوهه کا پوهېده چې که نه ما ته دومره میدانونه راله زه نه کوم، کولی شم. وایم زما سرخیل شته، که هغه وایي چې دانګه میدان ته نو ما به دانګلي نه وي، بیا مې به ما دانګلي وي. ملګرو تاسو به د مفتی محسن مبارکزی صاحب دا خبرې اورېدلي. په دې وخت کې دا خبره ځکه کړې ده او د دې ضرورت ځکه و چې نن سبا یو څه نامنهاده محققین را پیدا شوي دي، مناظرین را پیدا شوي دي چې هغوی حنفیت ماتوریدیت د دې چغې وهي او دیوبندیت یې هغه د دې نه بهر کړی دی او د استهزاء په طور باندې هغوی دا خبره کوي. کله چې ورته د علماء دیوبند کتاب پیش کړي نو د استهزاء په طور باندې هغوی دې کتابونو ته وایي دا د اردو کتابونه دي. نو هلکه بېشرمو تاسو د علماء دیوبند نه د حنفیت او ماتوریدیت ښه پیژنئ. تاسو د مفتی محمد ندیم صاحب نه د حنفیت او ماتوریدیت ښه پیژنئ. ملګرو یاد ساتئ کله چې د حنفیت نه او د ماتوریدیت نه دیوبندیت وباسي نو بیا تش بریلویت او دا پنجپیریت پاتې کیږي. نو دا خلک چې کوم دي دا په اصل کې سیفیان بریلیان دي، خو دوی منافقت کوي او ځان نه ظاهروي. ځکه که دوی علی الاعلان دا ووایي چې موږ سیفیان یو او موږ بریلیان یو نو خلک بیا په دغه محلو په دغه علاقو کې نه پرېږدي. نو ځکه دوی وایي چې دا علم غیب جزوي عطایي وایي دا غیر الله ته الله تعالی ورکړی، نعوذ بالله. او بیا وایي چې دا کرامات چې کوم دي دا د اولیاو په اختیار کې دي او د عید میلاد النبي چې کوم دی د هغې اثبات هم کوي. نور هم په دوی کې ډېر خرافات دي. خیال کوئ د دوی نه ځان ساتئ او د مناظرې په میدان کې، د اصول او د فروع په میدان کې، د اختلافي مسایلو د عقایدو په میدان کې صرف او صرف مفتی محمد ندیم صاحب د هغه بیانونه اورئ، د هغه خبرې اورئ، هغه چې کومه عقیده کومه مسله درته بیانوي صرف په هغې اعتماد کوئ. حنفیت، ماتوریدیت، دیوبندیت د دې حقیقي ترجمان دا صرف او صرف مفتی محمد ندیم صاحب دی. ټولو علماو په دوی باندې مفتی صاحب باندې اعتماد کړی دی او دغه عقاید نظریات دا د علماء حق دي کوم چې مفتی محمد ندیم صاحب درته بیانوي. دغه باقي چې کوم دي دغه ټولو نه ځان ساتئ. دغه